د سوات مرکزی ښار منګورې نه 20 کیلومتره لرې چارباغ سیمه کې د یو غیر دولتي ټولنې فاطمه شفیع ویلفیر ټرست له اړخه په زرګونو مقامي ولس ته د روژې په میاشت کې روزانه تیار سالن یعنې انګولی ویشلی کیږي. دغه کې لوبیا، غوښه، دالونه او چڼه شامله وي. د یادې شوې ټولنې یو مشر جهانزیب وایي چې دغه لړۍ دوی څو کاله وړاندې د یو وړوکي شان کټوۍ پخولو څخه شروع کړې وه او ښه معیاري خوراک په غریبانو ویشي. یاره دا ملاویږي ما ته یو کس وایي چې دا څومره خرڅه کېږي دا به در کوم چاته ما مه ښایه چاته مه وایه. موږ زما خیال دی په سن 2001 یا 2 کې چې موږ شروع کړې وه نو موږ به یو پتیله یا 2 یا 3 پخولې نو هغې وخت کې به 3-4 لکه روپۍ خرڅه راله هغه به وي ټیک ته زمانه واله نو هغه شی بړاوېده اوس زما خیال دی تېر شوي کال ما ته یاد دي چې 23 لک روپۍ خرڅه شوې وه. څه کال ورته ما وایي چې هر څه ګران دي هر څه دغه دي هغه وایي پروا نه کوي کوه بیا هغه شی موږ شروع کړو. دغه اداره کې احسان نومي کارکوونکی تن وایي چې دې ترڅنګ موږ غریبو خلکو ته وړه دوايانې او یتیمانو ته استوګنه او د زده کړو اسانتیاګانې هم ورکوو او دغه تلکاري یا انګولی ترلاسه کولو ته هر قسمه خلک راتلی شي. بس په دې کې دا شی دا نه زکات دی نه دغه ایوری ون کس سره شي دا وړی شي دا یو صدقه غوندې کې کار دی زکات مکان هر سره راځي شي ډېر لري لري خلک راځي او دې خلک پکې راشي چې هغه چې موږ صرف دا انګولی استعمالو مجموعي باندې خو موږ چې کله دا خبره او چې موږ مهنت زه ونیو موږ دې سکون ملاوي شي. دغه تلکاري یا انګولی ترلاسه کولو لپاره هر مازدیګر په سلګونو خلک ځان سره خپل لوښي راغستي او ویډیا یې ترلاسه کوي. دوی وایي چې په دې ګرانۍ کې دوی ته دغه تلکاري د ډالۍ نه کمه نه ده. نادر خان نوم دی زه دیاړي کوم او حاجي صاحب خو خوشحاله کې دا ټوله چارباغ هر سړي کړی خوري او چارباغ سنګروټا منګلور نور حاجي صاحب هم د خیر ښېګړې ډېر کارونه کوي د خلکو سره. د چارباغ یم دیاړي کوم او دې انګولې راځو دا حاجي صاحب موږ له انګولې راکوي روژه پې نیسو او پښمنۍ پې کوو ډېر ښکلې انګولې زه خو په خپله ماښام روژه ماتوم پې پښمني مالي مخورم. تلکاري ویشونکي وایي چې دوی روزانه د 10 نه تر 12 پورې دیګونو کې دغه تلکاري په 6 تنانو پخوي او روزانه تقریبا په دغې 10,000 کم 1 لک روپۍ خرچه کیږي او دغه ټوله خرچه کنیډا کې اوسیدونکي یوه زنانه چې د سوات سره تعلق لري ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.